الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. سورة بقرة دا د دې سورتونو ترتیب مثل کې په دوه قسمه دی، یو ترتیب نزولی دی، یو ترتیب مصحفي دی. په قرآن کې چې کوم په کوم ترتیب لیکل شوی دی ترتیب مصحفي ویل کېږي، او یو ترتیب نزولی دی چې په کوم ترتیب باندې نازل شو دی. کوم سورت اول نازل شو دی، بیا پسې بل دویم نازل شو دی، بل دریم دی، بل څلورم دی. نو په قرآن کې هغه ترتیب دی چې دا نبی علیہ السلام دا ترتیب ورکړلی چې دا سورت پلاني ځای کې ولیکئ، په دې پسې پلانی ولیکئ، په دې پسې پلانی ولیکئ. دا ترتیب چې کوم دا نبی علیہ السلام ورکړلی، د الله له طرفه داسې حکم نشته تاسو په دې ترتیب ولیکئ. نو د دې سورت بقرې ترتیب نزولی چې کوم دی دا 87 نمبر سورت دی. د دې نه مخکې 86 سورتونه مخکې نازل شو دي، او دا د سورت المتوففین د هغې نه وروسته نازل شوی دی. او دلته کوم به د قرآن کې وګورو د دې ترتیب دویم نمبر دی. مخکې صرف سورت فاتحه موږ وویله، او دویم نمبر په هغې به سورت بقره ده ډایرک. سورت بقره دا نوم ورته ولې ویل کېږي، بقره ورته ولې وایي؟ نو بقره ورته ځکه وایي چې په دې کې د بقرې او د غوا بحث دی، په دې وجې نه دا ورته نوم ایښودی شوی. دې معنی دا نه ده چې ګندې دا سورت چې کوم دی ټول په دې کې د غوا بحث دی، بلکې د دې معنی دا ده چې دا هغه سورت دی چې د بقرې ذکر پکې هم راغلی دی. یو نوم به ورله ایښودن، دا د دې شناخت دپاره دا نوم ایښودلی شوی دی. ځکه تاسو سبا ورځ ما ویلو چې د قرآن دا دومره وسیع مفهوم لري چې داسې یو زبان نشته چې د هغې لپاره سړی یو لفظ راوالي هغه نوم ولی کېږي او هغه ټول هر څه پکې راګیر شي. داسې زبان نشته، ځکه دا د الله کتاب دی او زبانونه خو انساني زبانونه دي. نو د دې وجې نه دا صرف د شناخت دپاره دې نوم ایښودی شوی چې دا هغه صورت دی چې په دې کې د بقرې بحث راغلی دی. او دا سورت بقره د دې فضایل، نو دا دومره اهم صورت دی، په دې کې د ژوند تقریبا ټول مسائل ذکر دي. د دې وجې نه عمر رضی الله عنه باره کې راځي چې تعلمها عمر تفقها وما تحتوي عليه في 12 سنه. عمر رضی الله عنه دا صورت په 12 کاله کې زده کړو، او په 12 کاله کې داسې نه زده کړه. زموږ د حافظانو زیات نه زیات تقریبا په 2-3 میاشتې کې زده کوي. خو هغه چې کوم زده کړی نو هغه داسې په 12 کاله کې زده کړی چې دې احکام یې زده کړي، په دې کې چې کوم فقهي مسلې دي هغه یې ذکر کړي، دې په معنا یې په مفهوم یې ځان پوهه کړی. عبدالله ابن عمر چې دا د عمر رضی الله عنه زوی دی، هغه دا په 8 کاله کې زده کړی. او وایي چې کله زده کړ نو عمر رضی الله عنه بیا حلال کو او خلک یې راټول کو، خیرات د خلکو له وکړو خوشحالۍ نه. نو دې نه دا هم ثابتېږي چې په قرآن باندې په زده کړه باندې خوشحالېدل پکار دي، او په هغې کې سړی ختم وکړي، خیرات وکړي، پروګرام وکړي، همدغه خوشحالۍ خبره ده. د دې وجې نه دې څه مینه کول پکار دي. او دا صورت د دې فضایلو کې ډېر ښه احادیث ذکر دي. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اقرأوا سورة البقره فإن أخذها برکة وترکها حسرة ولا یستطیعها البطلة والسحرة. چې تاسو د سورت بقرې تلاوت کوئ، ځکه چې د دې تلاوت چې کوم دی نو دا برکت دی، او د دې پرېښودل چې کوم دی دا افسوس دی، نقصان دی. او د دې مخې ته ساحران هېڅ قسم څیز د دې مقابله نشي کولی. چې ته دا سورت بقره تلاوت کې نو د ساحر سحر په تا باندې کار نه کوي، د جادوګر جادو په تا باندې کار نه کوي.
نو لہذا موږ چې دا وایو چې لکه پلاني سړي را باندې کوډې وکړې پلاني سړي را باندې سحر وکړو کور راله وران کړو مدرسې راله ورانه کړه محله یې راله ورانه کړه نو سورت بقره وایه نو انشاءالله دغه ساحران به مخې ته یې زم نه دا پالتو څیزونه دي. الله رب العالمین په دې سورت بقره کې دومره برکت اچولی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې لا تجعلوا بیوتکم مقابر، خپل کورونه مقبرې مه جوړوئ، دیرې ته مه جوړوئ. څه چل کوئ په دې کې؟ ان شیاطین ینفروا من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره، یقینا شیطان دغه کور نه تختی په کوم کور کې سورت بقرې تلاوت شي کېږي. زموږ دا کورونه کله کله ورانې که نه د خواښین کور ورانئ، کله د ښځې او د خاوند ورانئ، د بچي او د مور پلار ورانئ، کله کله دا ټول در شیطان کار دی. شیطان دا ورانئ. د شیطان اولنی کار چې کوم دی د هغه اهمترین کار چې کوم دی نو هغه دا چې د ښځې او د خاوند په مابین کې اختلاف راولي. او کوم شیطان چې د ښځې او د خاوند په مابین کې اختلاف راولي نو دغه شیطان ته وایي دا غټ شیطان شاباشي ورکړه په دې شای اوټه بجې شاباش بهترین کار هم تا وکړه. په دې وجې نه ساحران جادوګران دا کوډګر خلک ځینې خلک یې دغه ته کار ولې دغه دوکانداري کوي په دې روپۍ هم اخلي باقاعده نو کورونه د خلکو ورانوي. نو ستاسو بهترین جلا درکړی سورت بقره در سره ده. سورت بقره که یو کس نشي په کور کې نن سبا الحمدلله هر چا قرآن ویلی چې اوه اته کسانی او ته ونښلي نو په نیمه ګنټه کې به ټول ویلی په شریکه دې ووایي. یا که دومره نشي کوم د اول سر دی رکو ته یاده که آخري رکو چې کوم د هغه ته یاده که هغه ته وایه نو دغه هم دومره برکات دي. ستا کور ته به شیطان نه راځي، د کور نه به شیطان تښتي. کور کې به اختلافات بیانوي، خواښې سخر او خواښې نګور دغه شان سخر او خواښې بچی او پلار ورونه خویندې دا به د جګړې نه کوي، لانجې به بیان نه وي. لہذا د قرآن کې زموږ لپاره هر قسم علاج دی، دنیا او د آخرت زموږ کامیابي ده په دې کې. دویم بحث په دې کې تاسو وګورئ نو الف لام میم دا حروف پکې راغلي. دې ته ویل کېږي حروف مقطعات. مقطعات معنی دا ده چې هغه حروف چې هغه جدا جدا ویل کېږي. تاسو ګورئ موږ دا نور وایو ذالک الکتاب لا ریب فیه یو ځای وایو، خو الف لام میم دا درې حروف چې کوم دي موږ الف ځان له وایو، لام ځان له وایو، میم ځان له وایو. دې ته ویل کېږي حروف مقطعات، ځان له ویونکي حروف. دا په قرآن کې تقریبا د 29 سورتونو په آغاز کې راغلي او دا ټول حروف چې دا 29 سورتونو په آغاز کې راغلي دا تقریبا 78 حروف دي. 78 حروف ته جوړیږي. او که د دې نه موږ دا تکرار ته لري کو چې کوم بار راغلی لکه الف چې کوم دی نو الف لام میم سواد هلته هم راغلی، په الف لام میم کې هم راغلی دی، چې په نور ځای کې هم راغلی شي. تکرار دې لري کې نو دا تقریبا 14 حروف جوړیږي. او علماو د هغې بیا یو مجموعه جوړه کړه چې نص حکیم قاطع له سر، چې دا د الله له طرف نه داسې حروف دي، داسې الفاظ دي چې دا یقیني دي، زه شک مک پکې نشته او د دې لپاره خپل راز دی، دا د الله راز دی په دې قرآن کې. نو لہذا دې ته ویل کېږي حروف مقطعات. او دا په قرآن کې بیا علماو د هغې حکمتونه ذکر کړي دي. عامر شعبي، سفیان ثوري او جماعت د محدثینو لوی جماعت جمهور علما داسې وایي چې دا چې په قرآن کې راوړلی شوی دي نو معنی خو چاته نه ده معلومه. ځینو علماو معنی کړي دي خو ښه خبردار چې دې معنی ونه کړی شي، بلکې دا د الله رب العالمین هغه احکام دي. په قرآن کې 2 قسمه احکام دي، یو متشابهات، یو ته محکم ویلی کېږي. محکم هغه احکام دي چې د هغې په معنی سړی پوهېږي، یو متشابهات دي چې د هغې په معنی باندې سړی نه پوهېږي. خو موږ به پې دا ایمان چې بس د الله له طرفه دی، الله پکې څه حکمت دي. که الله پوهه کول پې ضروري وي نو الله پې موږ پوهه کړی او الله پې پیغمبر پوهه کړی هغه به موږ ته ویل وی. خو چې دا نه دی ویل نو په دې کې حکمت دی. نو جمهور محدثین او جمهور علما وایي چې هي سر الله فی القرآن، دا د الله رب العالمین راز دی په قرآن کې. زه خبرې خلک راز ساتي که نه، هره خبره هر چا ته څوک نه کوي، نو دا د الله راز دی په دې قرآن کې چې الله ورته راز ویلی. نو لحاظ د الله راز دی. نو موږ له دا نه دي پکار چې د الف څه معنی ده، د لام څه معنی ده، میم څه معنی ده، بس الله رالیږلي پیغمبر ته ویلي زموږ په ایمان دی، دقې ته ایمان ویلی کېږي. دغه شانتي ابو بکر رضی الله عنه، علی رضی الله تعالی عنه او چا پکې ابو اللیث سمرقندی رحمه الله هغه هم نقل کړلی، او د عثمان رضی الله عنه، ابن مسعود رضی الله عنه، دې ټولو دا ویلي. دا ټول وایي چې الحروف المقطعات من المکتوم الذي لا يفسر. دا حروف مقطعات
دا هغه حروف ته چې تفسیر نشي کړی کېدی. د دې وجې نه موږ که ستاسو خیال یې موږ دې معنا عام طور تاسو به اورېدلی وي، که چا ترجمې اورېدلي چې دا حروف مقطعات کوم ځای کې وویلی شو، نو موږ وایو چې الف لام میم الله پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې. نو دا د دې معنا نه ده، د دې مطلب دا چې موږ د دې په معنا نه پوهېږو، الله پې پوهېږي. دا الله راز دی، الله پې پوهېږي چې څه معنا ده. او دغه شانتي د تفهیم القرآن کې مولانا لیکلي هغه یو حکمتي خبره دلته لیکله چې دا حروف مقطعات چې الله په دې قرآن کې راوړي، نو اصل کې دا په دې عربی زبان کې د عرب چې کوم ادیبان خلکو په دې لغت باندې پوهېدل، نو هغوی په دې خپل کلام کې، په خپل شعرونو کې، په خپل ادب کې، په خپل لټریچر کې به هغوی داسې حروف استعمالول چې د هغې به د یو بل سره به هغه پې پوهېدل، خو عام خلکو په هغې باندې نه پوهېدل. وایي دقه وجه ده چې ګوره په دې قرآن باندې د مشرکینو ډېر ردونه کړي ول، دا خو مړه د پیغمبر د ځانه جوړ کړی، دا پلاني ځای کې یو راهب دی، د هغې نه زده کوي، او دا د الله له طرفه نه دی راغلی. خو چېرته هم یو کافر هم دا نه دی وایي چې مړه دا د الله کتاب دی، دې ته ته الله کتاب وایي. الف لام میم څه مطلب دی؟ د قاب د دې څه مطلب دی؟ الف لام میم ها عین صاد د دې څه مطلب دی؟ دا اعتراض اوسه پورې هېڅ چا هم نه دی کړی. نو شان صحابو د نبی علیه السلام چېرته تپوس نه دی کړی چې دې الفاظو څه مطلب دی. ځکه هغه خلک په دې پوهېدل چې څنګه زموږ په دې کلامي عربۍ کې، په دې ادب کې زموږ داسې الفاظ استعمالېږي، او هغه موږ ډېر زیات بلاغت هغې ته وایو. نو پته ولګېده چې په دې کلام کې هم دا خبرې کې شته، دا سره اعتراض خبره نه ده. نو دا د حروف مقطعات. اوس یو سوال ذهن ته راځي چې لکه د حروفو معنی نشته دی، په معنی څوک نه پوهېږي، د دې څه مطلب دی؟ په قرآن کې د حکمت څه دی؟ نو د ډېر شه حکمتونه علماو بیان کړي، خو یو حکمت لنډه خبره دا ده چې الله رب العالمین دا علما په امتحان کې اچولي چې علماو تاسو ګوره په هر شي کې نښتي او په هر شي مطلب راوباسئ، خو ګوره داسې څیزونه شته چې ته هم پرې نه پوهېږې، نو لهذا متکبره کېږې به نه چې زه په هر څیز باندې پوهېږم. لهذا فوق کل ذي علم علیم، دا هر عالم نه بره بل عالم شته دی. ګوره داسې څیزونه شته چې ته هم پرې نه پوهېږې، او دا قرآن اعجاز دی. موږ په اول کې عاجزه کړو چې ګوره الف لام میم په دې اول سر کې داسې حروف شته چې ته په معنا نه پوهېږې، چې الله دې په څه پورې پوهه کول نه غواړي. نو الله پټ ساتلی، نو لهذا په دې کې موږ نه لګو چې دې څه معنا ده. حکمت دقه دی چې په دې کې الله رب العالمین دا راز دی. دویمه خبره دا ده چې الله دې کفارو ته یو قسم چیلنج هم ورکوي چې ګوره تاسو وایئ چې دا قرآن چې کوم دی د پیغمبر د ځانه جوړ کړلی، نو تاسو دې مقابله وکړئ کنه دا چې دا 29 حروف د 29 سورتونو په اول کې د الف لام میم دا کوم حروف راغلي، نون قاف، د دغه حروفونه قرآن جوړل، تاسو هم راولئ دومره نرانې داسې قرآن تاسو هم دغه حروفونه جوړ کړئ. نو لهذا دا د حکمتونه دي، په دې کې ته ویلی کېږي حروف مقطعات. بسم الله، خاص په امداد د نوم د الله سره، الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم او خاص مهربانه دی. شروع کوم زه نه په نوم د بل چا. الف لام میم، الله پوهېږي په معنی د دې حروفو باندې، په مقصد د دې حروفو باندې. ذالک الکتاب، دا کتاب، ذالک دې ته ویلی کېږي په عربۍ زبان کې اسم اشاره. موږ اوس ته اشاره کوله که هغه دیوال، هغه کړکۍ، هغه بیم، هغه ستن، دې ته ویلی کېږي اشاره. نو ذالک چې کوم نن دا اشاره ده. بل په عربی زبان کې موږ وایو چې دا ذالک چې کوم نن دا اشاره بعید لري څیز ته په دې اشاره کېږي. په انګلیش کې موږ وایو که لکه دس ته نږدې اشارې دپاره راځي، او دیټ د لرې دپاره راځي. نو دغه شان دا ذالکه په عربی زبان کې د لرې دپاره راځي. نو هلکه دا قرآن خو موږ ته نږدې ده، نو ته ولې الله لرې اشاره وکړه؟ دا لرې اشاره چې کوم نن دې ته ویلی کېږي بعد رتبي، چې دې ډېر لوی مقام دی، مقام یې زموږ نه ډېر زیات اوچت دی. نو موږ وایو چې لکه هغه عظیم کتاب، دا لوی کتاب. نو ذالک الکتاب، دغه کتاب، یعنی ما نزل او ما سینزلو، هغه کتاب چې هغه نازل شو دی نه چې مخکې کوم صورتونه نازل شو دي. تاسو مو چې د 78 نمبر دی، 87 نمبر دی، دی نه 86 چې کوم مخکې صورتونه نازل شو دي، یا دی نه وروسته چې کوم صورتونه نازلېږي، نو دغه صورتونه. الکتاب، دا داسې کتاب دی لا ریب فیه چې نشته دی هېڅ شک په دې کې، د شک گنجایش په دې کې نشته. یعنی شک په ځکه نشته فی کونه منزلا من الله تعالی. راجح تفسیر دا ده، په دې کې دا شک نشته چې ګوره دا د الله طرفه نازل دی. که چا پکې شک کړی دا د هغه کم عقلي ده،
په دې پوه شوی نه دی چې هغه په دې کې شک کوي چې دا د الله تر طرف نه دی. په دې بلا دلایل دي چا دې مقابله نه ده کړ. قرآن په خپله دې دلیل دی اخوا دا ټول کتاب چې دا د انسان کلام نه دی. نو لہذا ذالک الکتاب دا داسې کتاب دی لا ریبه چې نشته دی هېڅ شک فیه په دې کې ریب ویلی کېږي المبالغة فی الشک. په شک کې ډېره زیاته مبالغه کول چې سړی ډېر زیات شک او شبهات او دغه شانتي الزامات هم لګوي چې لکه دا چل هغه چل پلاني دا چل وکړو پلاني یاره بس بغلته ما ته وکتل او په دې کې ډېر لوی څیزونه دي د ما ته په دې نظر باندې وکتل. دا شک او شبهات الزامات شک دې ته ویلی کېږي. نو دې کتاب په دې خبره کې شک نشته چې دا د الله تر طرف نه دا بالکل بېشکه د الله تر طرفه نازل دی. او چا چې پکې شک کړل دا هغې کم عقلي د هغې عقل کار نه کوي. فیه په دې کتاب کې هدن دا هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو. اوس دا خبره ده چې لکه دا کتاب دا قرآن صرف د متقیانو لپاره هدایت دی او نو دا متقیانو لپاره ځکه الله ته هدایت وکړو چې دا متقیان په دیو کې طلب دی دا دي دا فایده تې اخلي دیو ته هدایت اخلي او دا نور خلک چې کوم دي نو تې نه اخلي. نور داسې نه ده چې لکه بل چاته هدایت ګنتې نه کوي. دې مثال په دنیا کې موږ کله کله یو ښه څیز وي که نه خو هغه ځینې خلکو له بدېږي. مثلا غوښه د خلکو له طاقت ورکوي خو ډېرو خلکو له هغه نه ده ښه. خوږ څیز دی ښه شی دی هغه ځینو خلکو له بدېږي هغه له فایده نه ورکوي. نو دا ضروري نه چې هر شی دی هر چا له ښه کېږي. نو لہذا کوم چې ظالمان خلک دي د دین نه لرې خلک دي نو لا یزید الظالمین الا خساره. داسې آیت دی که نه الله فرمایي چې دا ظالمان چې کوم دي نو هغې له دا قرآن پکې زیاتی نه کوي مګر قی په نقصان کې ورګزاري. نو قرآن خو ته سمه لار ښیي خو هغه د ځانه دا قرآن ټیلوی هغه شاته ګرځوي. په دې وجې نه متقیان خلک دې نه پیدا اخلي. په دې وجې نه الله وایي چې هدن هدایت دی للمتقین لپاره د متقیانو. او په دې کې اولنۍ خبره دا اشاره دې ته ده چې ګوره که قرآن زده کې د قرآن نه فایده اخلي په کور کې د برکات راولي خپل زړه منور کې رڼا کې نو ګوره زړه به دې صفا کې د زړه لوښې به صفا کې. ځکه موږ چې پخلی کوو که نه چای پخو دا چای ډېر حساس څیز چې ځکه مثال ورکوم چای چې موږ پخو ښه مزیداره متراپتیلی انزل نه وي که نه نو هغه چای ګوره خوندور نه وي مزیدار نه وي. ترمس هم ورته انزلی نه وي په دغه ښه ترمس کې دا چای ورواړي نو که ډېر مزیدار چای سړی کړی خو خوند یې خراب شي. دغه شانتې دا قرآن ډېر پاک څیز دی. نو دا چې د زړه ته ورکوځې نو اول به ورته پاک کړي. ځکه قرآن چې کوم دی علم فإن العلم نور من اله و نور الله لا يعطى لعاصٍ. دا علم چې کوم دی دا د الله رڼا ده او الله خپله رڼا چې کوم دا ګناهګار له نه ورکوي. نو زړه به ورته صفا کې او دا عزم به کې چې د قرآن نه مخکې به زه خپل زړه صفا کوم دا به دې زړه ته کوزوم پاک کتاب نو پاک ځای ته به کوزوم. په دې وجه بس خاصه کې مونږ دې تلاوت نه کوو که نه. نو الله وایي چې ګوره هدایت ته خدا خلکو دپاره چې هغه متقیان دي. متقي څه ته ویلی کېږي؟ دا صحیح کې تقوا چې مونږ وایو لکه پلانې سره ډېر زیات تقوادار دی ډېر زیات متقي دی. تقوا څه ته ویلی کېږي؟ دا وقایقي وقایتن په عربۍ کې وقایه چې کوم دن دا که ستاسو خیال یې موږ پخوانه د مشرانو ته به یاد هم کشران خو نه پوهېږي خو موږ به کتابونو ته یو ګته واله هغې ته قایه ویله که ستاسو خیال وي خلک وایي د سپارې ته قایه ووایي چې دا سپاره نه خرابېږي. دغه قایه اصل کې وقایه ده. وقایه معنا حفاظت کوونکی څیز. نو دا تقوا چې کوم دن دا هم د وقایې نه دی اصل کې دا انسان د ګناهونو نه محفوظ کوي. د دې وجې نه دې ته ویلی کېږي تقوا. نو متقي هغه سړي ته ویلی کېږي چې دا د ګناهونو نه ځان بچ کوي. او بیا د تقوا خلکو ډېر زیات تعریفونه کړي دي خو یو تعریف پکې چا دا کړلی چې لیسا دغه چې کوم دی الذي یتقي الشرک والکبائر والفواحش. متقي سړی هغه دی چې دی ځان د شرک نه ساتي او دغه شانتې دی ځان د لوی ګناهونو نه ساتي او دغه شان ځان د فاحش او د فحاش او د بېحیایۍ د کارونو نه ساتي. دقې ته ویلی کېږي تقوا. متقي سړی هم دقه دی. بعضې علماو پکې یو تعریف کړلی دی شیخ امین الله صاحب په حکمت قرآن کې نقل کړلی زما ډېر زیات خوښ شو. هغه وایي چې الله یراک مولاک حیث نهاک. ډېر ښکلی جامع تعریف یې کړلی چې الله یراک مولاک چې ستا مولا تا ونه ویني حیث نهاک په هغه ځای کې دې ونه ویني چې کوم ځای نه ته منع کړی
چې مولا دې په هغه ځای کې ونه چې کوم ځای نه منع کړی دا لویه تقوا ده. نو الله موږ د زنا نه منع کړیو، الله موږ د حرامو نه منع کړیو، الله موږ د دوکې نه منع کړیو، الله موږ د دروغو نه منع کړیو. نو چې الله په دغه ځای کې ونه نی موږ به دغه ځای کې ته حاضر نه شو، دقه تقوا ده. دا ډېر بهترین تعریف دی چې الله یراک مولاک حیث نهاک. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ یو ځل د کعب اخبار رضی الله عنه تفوز کوي تقوا څه ته وایي، تقوا تعریف راته وکړه. نو هغه ته امیر المؤمنین چېرته په داسې لاره باندې ګذر شوی دی، تېر شوی چې هلته غني او جاړې بوټي او دا کانټتار څیزونه یې جاړې ګډې وډې څیزونه یې غني سړي کپړې څیرې. نو هلته ته تېر شوی ولې نه یم تېر شوی؟ نو هلته ته څه کوې؟ ستا عمل څه وي؟ هغه ویل په ځان پسې دا کپړې داسې راجوختې کړمه، څادر او کپړې هر څه په ځان پسې راجوخ کړم او داسې غلی پکې وځمه چې ژر د را کپړې مې وننښلي دې څیزونو ته. نو کعب الاخبار رضی الله عنه ته دقې د تقوا وایي چې په دې دنیا کې به داسې ګرځې چې خپل څادر به هم بچ کې، خپل سر به هم بچ کې، خپل پنډۍ به هم درې کې، خپلې کپړې هم درې کې چې هلکه چېرته ګورې په ګناه کې لطفت نه شم. ځکه یو طرف ته به زنا وي، دروغ وي، دوکهبازي وي، حرام خوړل وي، غیبت کول وي، د چا حق وهل وي، د چا سره به ظلم کولی. دا معاشره ګوره دې څیزونو نه ډکه ده. خو چې ته په دې کې داسې تېرېږې په دې سټریم لاین او په دې سمه لارو صراط مستقیم داسې روانې چې دې څیزونه ځان د دې ګندګۍ نه بچ کې، نو دقې ته تقوا ویلی کېږي. ډېر ښکلی تعریف دام دی. عمر رضی الله عنه چې کومه ده کعب الاخبار رضی الله عنه تپوس کړلی، دا تقوا ده. او تقوا ګورې ناقص عقل به نه جوړو، ناقص دین به نه زده کوو. کله کله موږ چې کوم ده تقوا ظاهري څیزونو ته وایو. موږ وایو چېرې تقوا جو که څه صرف دا چې سړی اوږده ږیره پرېږدي او بس چې خاص څه کپړې وکړي او څه خاص شکل صورت جوړ کړي نو ګندې دا به تقوا وي. دغه دا علامات دي متقي سړي. ښه خبره چې خلک د نیک خلکو د نیکانو د علماو کپړه سړی واغوندي دا ښه خبره ده. خو ګورې دغه کامله تقوا نه ده. یو سړی د ښه ښکلي سپینې کپړې اچولي، ښه ښکلی پټکې یې مولی، ښه ښکلي ږیرې هم پرېښې ده، خو دلته بیا ډاکو دی. دغه ته چې دوکان دلته دروغ وایي، دلته قسمونه خوري، دلته حرام خوري، دلته د چا مال پروا نه کوي او صرف مونځ کوي. نو دا تقوا نه ده. نبي اسلام دې وجې نه وفرمایل چې تقوا ها هنا، درې ځله زړه ته اشاره وکړه. وایي تقوا ګوره په زړه کې ده. چې زړه دې تقوادار نه نو په ظاهري څیزونو باندې تقوا نه حاصلېږي. نو لہذا متقي سړی به موږ چاته وایو دا د شرک نه ځان بچ کوي، د فواحشو نه ځان بچ کوي، د منکراتو نه ځان بچ کوي. او په هغه ځای کې الله چېرته دی ونه ني چې کوم ځای نه دی منع کړی څنګه چې موږ ووایو. او په دې معاشره کې داسې تېرېږي چې د ګناهونو کې سړی لت پت نه شي. دا لنډه معنه شوه د تقوا. دا خبره لږه لازمه وه، د دې وجې نه لږ تفصیل هم پکې ډېر وکړو چې دا زموږ په ذهن کې کښېني. للمتقین دا هدایت دی متقیان لپاره. الذین دا متقیان کم خلق دي نو دا هغه خلق دي یؤمنون چې دا ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې. د متقي صفت یو دا دی چې دا په غیب څیزونو باندې ایمان راوړي. غیب څیز هغه ته ویلی کېږي چې دا موږ په دې کامن سنس باندې موږ نشو معلومولی. کوم چې دا حواس خمسه دي، مطلب چې موږ یې ټچ کولی نه شو، موږ یې په سترګو نشو لیدلی، په پوزه باندې موږ نشو بویولی. نو دغې ته ویلی کېږي غیب. لکه مثال الله رب العالمین ذات ته او د هغه صفات دي، نو موږ لیدل نه دي. جنت ته، دوزخ دی، د قبر عذاب دی، موږ په دې سترګو نه دي لیدل، نه مورېدلي، نه مشاهده کړله. دغې ته ویلی کېږي غیب. په دې به زمونږ ایمان وي. ملائک دي چېرې الله رب العالمین شته دی، زمونږ رب دی، خالق مالک رازق دی. دغه شانتې جنت شته دی، دوزخ شته دی، د قبر عذاب شته دی، ملائک د الله مخلوق ته دا شته دی. په دې کې زمونږ ایمان بغیر څه د هیزیټیشن او تزلزل، د بغیر څه د هچکچاهټ او بغیر د شک نه دقې ته ایمان ویلی کېږي. او کم سړی چې په دې کې دا شکونه کوي چې دغه څیز زه نه منوه چې ما یو څیز په لاس باندې ټچ کړی، ما په دې سترګو نه یې لیدلی، په غوږونو مې نه یې اورېدلی، په پوزه مې نه یې بوی کړی، نو دغه زه نه منم. دغه ایمان نه دی. ایمان دا چې پیغمبر مونږ ته وایي چې الله شته نو شته، ملائک شته نو شته، جنت شته نو شته، دوزخ شته نو شته، ډایرک بغیر چو چرانه به منې. دقې ته ویلی کېږي ایمان. نو دا د متقي اولنۍ نښه ده چې الذین دا متقیان هغه خلک دي یؤمنون چې دا به ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې، په پټو څیزونو باندې. ویقیمون الصلاة او دوی به قایم وي منځ لره. ومما د هغه مالونه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړي ينفقون د الله په لار کې به خرچ کوي. نو بله نښه به دا چې د مونځ قیام به کوي. او مونځ قیام دې ته ویلی کېږي چې صرف ځان له به مونځ نه کوي، نور خلک به مانځه ته راغواړي. د مونځ نظام به قایموي.
نو لہذا د جماعت سره به مونځ کوي. او بل چې دا بخیل او کنجوس نه داسې نه چارشه ګټي او په جیب کې بس منډي یاره بس په جیب یې لړم وای کېنول دی که نه په لړم به په جیب نه کېنئ ښه دا به د الله په لار کې خرج کوي. و مما او دا هغه رزقون نه رزقناهم چې موږ دله ورکړي ينفقون دا به د الله په لار کې خرج کوي. والذین او بل نخر دی متقیانو دا د الذین دا هغه خلک دي یؤمنون چې دا به ایمان راوړي بما په هغه کتاب باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی یعنی دا قرآن وما په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل که ستانه مخکې تورات زبور انجیل او دغه شان سل صحیفې په هغې به ایمان لري چې دا د الله له طرف نه حق او سچو هېڅ څه قسم شک پکې نه و. وبالآخرت او بل متقین خدا دا چې په آخرت باندې به هم یوقینون دی یقین لري چې ورځ را روانه ده موږ چې په دنیا کې دا څه کوو نو ګوره دا داسې هوا منصوره نه ځي دا ګوره زموږ په دې ښی اوږه یو فرشته ناسته او بله په دې ګز اوږه ناسته ده او د ښی هغه نیکي لیکي او د ګز هغه بدي لیکي او په قیامت کې چې چا ښه کړي به جنت ته ځي او چې چا بد کړي به جهنم ته ځي هلته د الله میزان او تللی کېدل دا هر څه به تللی کېږي. او کله چې د آخرت ایماني نو انسان د ډېرو څیزونو نه بیا منع کېږي ځکه وایي چې کوم عمل کوم ګوره هلکه خلک خو مې نه خو الله مې ویني ګوره او دا مې چې ویني نو ګوره ورځ را روان نو دې حساب هم بیا ورکومه. لہذا د متقی بله نښه ده چې دا په قیامت باندې او په آخرت په ورځ باندې ایمان لري. دوباره د لفظي ترجمې ته وکړي. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله سره الرحمن چې مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی. شروع کوم زه الف لام میم الله پوهیږي د دې حروفو په معنی باندې. ذالک الکتاب دا کتاب یعنی دا قرآن لا ریبه هیڅ شک نشته دی فیه په دې کې هدن دا هدایت دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. د پرهیزګاران څوک دي؟ الذین دا خلک دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بالغیب په پټو څیزونو باندې ویقیمون او دوی قایموي ما الصلاة مانځه لره ومما او ځینې د هغه مالونو نه رزقناهم چې موږ دوی له ورکړي ينفقون د الله په لار کې خرج کوي. والذین او دا متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه کتاب باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی وما په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکې ستانه وبالآخرت او بل نښه ده چې په آخرت باندې به هم یوقنون دوی یقین لري.